style boy kuna. So let's suppose the style command and after تاسو نو ګرسونه ډېر درسونه ویل شي. سټایل کې یاد ساتئ مختلف قسمه سټایل دی او یاد ساتئ دا د خپل رول سره تعلق ساتي. اول به تاسو د ډیزاین تراشه او په دې ډیزاین کې د فونټس باندې کلیک کې چې زه د افیس فونټس راولم سیټ از ډیفالت کړم دې بیا هم کار نه کوي او دې ځکه د کلر چې کوم دام افیس کلر تاسو چوز کې دې زینا why isn't ډیزاین تراشه اول دا سیټینګ د دیو کې تاسو کنه وګوره دا کارول شي د زبا دا عام ټایټل بوالم دا سي انسټ از ډیفالت په کوم دا و یس کوم دلته and go back home ټیب تلاش نو ګوره پدې کې تاسو را نورمال دی نو سپیسینګ دی هډینګ 1 دی and so on ګوره که زور کوم چې ویلکم ورډ کلاس وګوره دې زینا ویلکم ورډ کلاس او دا نه پس دا ټیکس غستې شم نو ګوره که چرته زه ویلکم ورډ کلاس ترا شم او دا نه پس دا هډینګ 1 والم دی چې هډینګ نمبر 1 وګوره اول کچری تاسو د پیراګراف ترمنځ دا سپیس نه غواړئ نو زبراشم دا نو سپیسینګ بہت ورکم نو سپیسینګ او ګجر ته نارمل باندې کلیک کوم نو دی لزا اتوماتیکلی دا سپیسز ورکول شم دی لاره نه کدی ل تاسو هډینګ 1 ورکوي نو ګوره دا ستا هډینګ 1 شو دی کې ګوره تاسو سره درې هډینګز دی هډینګ 2 and هډینګ 3 so on کزه په دې ورډ کلاس کې زور کوم چې هوم ټیب نو دی لزا ورکول شم هډینګ نمبر 2 وته زه سان کوم هډینګ 2 او ګچر تاسو هډینګ 3 ورکوي نو ګوره کدل د زور کوم چې په دې کې فونټ کمانډ دی نو heading 3 د پاره وتا سو کنټرول alt 3 یا دا heading 3 ودی زینا دا به بای رولز تاسو دا heading ورکوي heading 1 heading 2 heading 3 وغیرہ وغیرہ اسنه چې تاسو غلط headings ورکوي ون بای نو ګره دې رولز باندې ورکوي لکه افغانستان heading 1 ننګرهار heading 2 جلال آباد heading 3 دا به ځان تاسو نه کاروي دلته که تاسو چرته ټایټل ورکول غواړئ نو ګره دې زنه ټایټل هم ورکول شي دی لارې نه دا انتخاب کړئ چې کی او دلته وګوره دا ټایټل تاسو والے دا ټایټل سب ټایټل and so on دا ټایټل دی ما سره کپدې چې وګوره دا د دې تعریف وینو دا سب ټایټل کپدې شکل کې به تخی کلم چې په یو کتاب کې تا داسې مختلف رنگ کې ولید نو مطلب دا چې دا د عنوان باره کې څه معلومات دي دا د عنوان باره کې څه معلومات دي سره چې دې زنه تاسو یو په یو کته شي دلته بیا دا غي نه پس کوم دی وګوره کچره تاسو پکې یو جمله پکې ډیره زیات مهمه چرتا نو ګره هغه تاسو امفسایز کولم شه دی لاره نه وګوره دا امفسایز کې دي زنه یا سب ټایټ وګوره دي زنه اني مختلف قسمه کوډز شکل کې اخلي سترونګ وګوره یو خبر ډیره زیات مهمه په دې شکل کې تاسو یو په یو وغستې شي وګوره 1 by 1 زدي زیات راتلی شي سب ټایټل والے یا دادي زنه غستې شي کلم چې تاسو یو چپټر یا یو مونوګرام چرتا اخلي کنه نو کوشش کوي چې دای هډینګز ځان له خپل باندې جوړ کړي هډینګز به ځان له خپل څنګه جوړوي دا به انتخاب کما او دلته براشه موږ د کریټ سټایل ته براشه پدې کې به زه تور کوم چې دا زما کسٹم سټایل دی او دې ځنه به دا کم دا به موډیفای وکما را به شم دا به بولډ کما د لکه اني ادر کلر تاسو ورکوي نو یو کلر وته ساين کې دلته او ګره دا بولډ کدلته کې وګوره لوسیډا هند رائټینګ دا چوز کړئ زینا او ګوره نیو ډاکومېنټس بیسډ آن دیس ټمپلیټ پتاو کې تاسو باس نو ګوره څومره آسان طریقې سره زګوره دا کسٹم سټایل دی زنه یو په یو وغستې شم که سبا د نسوک تاسو کوي لکه زور کوم چې ایکسل کلاس نوټس دی زنه اخلم نو چې کلم داز انتخاب کوم نو دا هډینګ یو ډیر زبردست کاری چې دا قیو شان هډینګ نو ستا کتاب چپټر مونوګراف سره ډیر کاری دی لاره وګوره کچره تاسو دې زه تراله دا فارمیټ کلیر کوي دی لاره نه نو ګره زبر دی فارمیټ تبراشم دا به کلیر کم دی زنه ګوره که تاسو دام کلیر کوي بالکل کلیر کول شي دلته ګوره دا کلیر کدیلا سوري کلیر اٹ یا کنټرول سپیس بار یا دې زنم کلیر کول شي تاسو کدا سټایل تاسو دې زنه نه کاروي اپلای سټایل تراش دې زنه تور کله کسی سی د کیبورډ نو وخه او دا کسٹم سټایل تاسو اتوماتیکلی را واخلي اپلای یې کدي سره وګوره دې زه تراشه واپس دا او کارو دې زنه ری اپلای کا سی سټایل وګوره سی بس اپلای کدي زنه څومره آسان طریقې سره واستې شي بل د دې فائدہ دا یو قسمه ته ویره دا کلر زمانه دی خو او ستا په یو ډاکومېنټ کې thousands of دغه هډینګ دی اغستې دي نو ته به یو پس یو دا غي کلر به تغیر ته
دا خو ډېر مشکل دی نه بس د موډیفای تراشه او دې زنه ګوره اني ادر کلر تاسو واخلې دلته زدا کلر ورکوم نیو ډاکومنت بیسډ اون دیس ټمپلیټ اوکې کړئ سینا وګوره تاسو ګوره چې سونه هډینګ تاسو لري دی ټول بم دې کلر ته یو په یو چینج شوی دی دا دا یو اسانه طریقه ده موږ کلم چې تاسو یو چپټر مونوګراف چپټر نوټس بوک میگزین لیکي کوشش کوئ چې دا غي د پاره یو سټایل تاسو خامخا جوړ کړئ وګورئ دا څه دا سټایل دی اپلای سټایل تراشه وګورئ تاسو دا سټایل دې زنم کارول شي به کلیر یې کدي زینا یا دې زنه کلیر کوم نه کلیر یې کدل ته عادي حالت کې راولا یا دې زنو کا یا دې زنه اپلای کا یا دازه تاسو موجود دی auto complete style name stick mark on د ما سره ګوره چې کله سی د کیبورډ نه وخمه نو ما دا کسٹم سټایل په خپل باندې روچتې کنه وګوره دا زی اپلای کوم دې سره تاسو ریلیز سے وګوره کچره دا انتخاب کما او دا سی سټایل والم سی اپلای کم نو ګوره دې ځکه ما د شو کیرا او کچرته زه وګوره نارمل والم انتخاب می قدم اپلای کو نو په دې شکل کې ما ترا کوي نو ګوره کزه سی کسٹم سټایل والے میں اپلائی میکو نو دې تر سره مال دا کسٹم سټایل را تراږي کدا ټیک مارک تاسو آف کې او زه اوس نا ان د کیبورډ نو وخما نو ما تا غنه راکی بلکې ان او ار ام ال بدلی کې ټول بلی کې دا مشکل دي زموږ د پاره زبدا ټیک مارک دې زنه آن کما نو بیا چې کلم دې زنه ګوره نارمل یا سی صرف د کیبورډ نو وخما اپلائی میکو نو دې شکل سره به اتوماتیکلی ما تراږي دا یو آسان خبره ده چې دې لار نه یو په یو ځای سټیشن دا مو سره د سټایل باره کې اوسو خبره ده که تاسو نیو تراشه کنه دا سټایل به تاسو ردی ځکه موجود دي کما دیو که سویچ دا سټایل ختم کا نو زبراشم دی رائټ په کلیک کما موډیفای تبراشم او د اډ د سټایل نه ټیک مارک لري کو دا وکي کی بیا چې کله نیو تراشه بیا به تاسو دا سټایل د سره موجود دي که تاسو دایمي ختمول غواړئ د سټایل تراشه د اپلای سټایلز تا را بشه دی ای باندې بکلیک کې را بشه تاسو ګورئ مور آپشنز تا مینیج سټایلز تا براشه را بشه ایکسپورټ امپورټ تا براشه دي او دا نه پس دا کسٹم سټایل تاسو لري دی دا به ډیلیټ کې او دا به یس ټو آل بکی د کسٹم سټایل تراشه دا به ډیلیټ کې او دا به یس ټو آل کې کلوز دیٹ اینڈ دین گو بیک کلوز اٹ وګوره چې کلم تاسو نیو تراشه دي سینا نو ګوره دا کسٹم سټایل تاسو سره یوم نشته دی اویلیبل نه دی اٹ از ان اویلیبل دا مسره نشته دلته آینده کې به تاسو دا نه درکې بیا وګوره دا یو اسانه طریقه ده موږ بیا راځم دې زنه ایډیټینګ ته ایډیټینګ څه لپاره ایډیټینګ به تغیرات راوستو ته ویږي آسان دي ایډیټینګ کې لومبي دي سلیکټ آل ته وګوره بیا دې ریپلیس ته وګوره تاسو وګوره دې سلیکټ آل کې تاسو سره سلیکټ آل دې سلیکټ آبجیکټ دې سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیملر فارمیټینګ او سلیکشن پین دی ګوره کدی زنه سر ټیکسټ والما او پکې انسرټ تراشم س آبجیکټس مې دې زنه واغستل وګوره دې زنه مې س آبجیکټ را واغستل داسې وګوره کزه س آبجیکټ راولم نو ګوره دې تر سره ډیر پاسانه سره واغستې شمه وګوره دا آبجیکټس دې ما سره دیز ار سلیکټ آل سره دا ټول انتخاب کنه ټول تاسو انتخاب ول شي ډیلیټ سره دا ټول تاسو راخلي نه زه ته صرف آبجیکټس انتخاب کنه سلیکټ تراشه سلیکٹ آبجیکٹس والا اور ماؤس سره دا ټول انتخاب کا او دا ډیلیټ کړئ سره وګوره دې ځکه کچره سلیکٹ تراشه وګوره سلیکٹ آل ټیکسټ وذ سیملر فارمیټینګ نو ډیټا کدی زنه زور کوم چې سه ویلکم ورلد کلاس وګوره کدا زه انتخاب کما او د رقم هډینګ نمبر 1 هډینګ نمبر 1 select tarazam select text with similar formatting dil tarazam ade zena او dil or kom heading number 1 assign ko modi zena zo heading number 1 assign ko mala dal dam zo or kom heading number 1 da zio په یو assign کوم دلته زم چې آیا د دې په شکل کې دا څومره ټیکست یو په یو ماته انتخاب وکړه نو select تبراشما select text with similar formatting د دې په شکل کې چې څومره ټیکست ټول تاسو انتخاب کړی وی سپکه سویم عادي حالت ته راولم بس نارمل یک دي عادي حالت ته راوس بیا تاسو وګورئ د سلیکشن پین
سلیکشن و انتخابولو ته پین وی یو حصے ته هغه ځای چې د کم ځای نه تاسو انتخابوي نه هغې ته پین ویلي کېږي، حصې ته یو پارټ ته ویلي کېږي، یو برخې ته ویلي کېږي، یو بخش ته ویلي کېږي. نو ګورئ چې کله تاسو انزرټ ته راشئ نو ګوره په انزرټ کې تاسو سره شیپس دي، ګوره دې ځای نه مختلف قسمه شیپس دې ځای نه اخیستی شي. ګوره دا شیپس دي، ګوره دا شیپس اخلم یا دا شیپ دې ځای نه زه ایډ کوم داسې. ګوره دا یو په یو موږ سره شته دې ځای نه دا شیپس دي. که تاسو ګوره دې ځای نه سلیکټ رالی سلیکشن پین ته راشه هاید آل اینڈ شو آل ټول یو په یو شو کولی شي. هاید آل ګوره دا پټ کا یا شو کراته دې ځای وګورئ که تاسو په دې ایرو باندې کلیک کوئ نو ګوره دې تر سره هم تاسو کلیک کولی شئ، واپس کلیک کړئ ځای نه ډېر په اسانه سره دا تاسو واخیستی شئ. که دا ابجیکټ یو د بل د پاسه داسې پراتی خیال هم دی که نه. وګورئ لوک لایک دیس دا داسې وي او دې ابجیکټ له زه فارمیټ یو کلر هم ورته ساین کم لکه سې دیس ون. زه وایم چې دغه ابجیکټ نه یې دا دې ټول نه شاته که دا وګورئ سین ټو بیک سین ټو بیک مخې ته یې راوله برنګ فارورډ کولی شو که نه. نو یاد ساتئ دا سلیکشن پین باره کې یو څو خبرې وي چې ما دې ځای نه تشریح کړې تاسو. ریپلیس دپاره استعمالیږي. ریپلیس موږ دې دپاره کارو چې یو لفظ ریپلیس کم بل لفظ سره. مثال تاسو درکوم که نه دې ځای نه رین ډاټ اولډ اخلمه دس از وګورئ داسې زه غواړم چې په دې ځای نه د ریپلیس ته راشم او دا ریپلیس ورډ دې ځای نه وکاروم دلته لکه زه ورکوم چې ډاګ دا ډاګ چې کوم دا ریپلیس که چا سره زه ورکوم کاو سره کاو چې څومره ډاګ زما په دې پیج کې دي لکه د کویک براون فاکس جمپس اوور د لیزي ډاګ اینڈ بلا 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 نو دا ټول ریپلیس که ریپلیس یو ریپلیس کې نو یو ریپلیس کې خیال هم دی که نه دې ځای که زه هم دا ټول ریپلیس که ټول تغیر کا ریپلیس آل تراشه دا اوکې که دې ځای نه څومره آسان طریقې سره دا ټول تاسو یو په یو ریپلیس کول. د کویک براون فاکس جمپس اوور د لیزي کاو وګوره دغه د هغې یو پراپر آپشن دی چې موږ یو په یو کارولی شو. یو لفظ بل لفظ سره تغیرولی شئ تاسو. که چېرې تاسو یو لفظ بل لفظ سره تغیروئ که نه نو دې لارې نه یو په یو تاسو واخیستی شئ. زه غواړم چې دا ډاګ چې کوم دی بل لفظ سره تغیر کړم یا اینی سی وي تاسو یو چپټر هم اخیستی پای کې خپل نوم تغیروئ دې لارې نه یو په یو تاسو کولی شئ ریپلیسمنټ کولی شئ. ما د یو کس وي چې دا ټي ایچ ای چې کوم دی دا ای سره تغیر کا خو چې دا دننه ټي ایچ ای تغیر نشي ځکه د دې ټي سمال او د دې ټي کیپټل دا ښکاري که نه تاسو راوشم دې ځای ریپلیس ته ما سره دا ټي ایچ ای چې کوم دی دا غټه ټي دا ای ته تغیر که ما سره چې کله دا کوئ نو تاسو دواړه به چینج کېږي. ریپلیس آل تاسو وګورئ که نه ا کویک براون فاکس جمپس اوور ا لیزي ډاګ غلط دی که نه غلط دی. اے میرے رب دا غلط دی موږ سره. او کنه تاسو مې مور آپشن ترالی او د میچ کیس تم ټیک مارک آن ک میچ کیس تا ټیک مارک هم آن ک تاسو سو ګورئ لک نشئ کولی تاسو ریپلیس آل ا کویک براون فاکس جمپس اوور د لیزي ډاګ هغه کم چې ټي سمال د نو یې په خپل ځای باندې پرېښود. میچ کیس کې دا ډېر زبردست اثر دی چې څنګه ستا په ډاکومنټ کې هغسې تو لیکه نو مغسې به یې دله چینج کوي که لږ هم سمال کیپټل یا به اټومیټیکلي پرېږدي. اوس دلته وکړه چې د هغه چینج کړل چې کم د ډي کې ټي کیپټل و غټو نو هغه یې صرف ای سره تغیر کړ چې د کم ډي سمال دی نو هغه یې په خپل ځای باندې تا سره پرېږدي. تاسو پیس شوی پې که نه داسې وګوره دغه یو دوه آپشنز دي نور لکه دې ځای زه ورکوم چې علي ګلولي ٹھیک ہے نا خالد وګوره خالد کوم دننه علي پروت دی مطلب خالد د نیم کې یو خبر خوا علي دی که نه وګوره دا یې سنټر ښکاري که نه آتا گلولی بازولی جو بھی ہو چکم کے علی راضی کا اینڈ علی ہاں جی شیر علی اچھا ہاں بالکل ریپلیس تر اعظم دی سنو ګوره دا میچ کیس ټیک مارک لري کومه زه ته ما سره دا علی چا سره تغیر کا علی دا جان سره تغیر کا جان سره
دا څومره علي چې کوم دي دا جان سره درې کوي ریپلیس آل کوي ځنه ګوره جان ګل ډبلیو جان کیج جان باز ډبلیو جان غلط ته کړم نه نه زه دې دا چرته چینج نه کوي دې سره خو دې خو کریکټر دي دا علي چې ځان لکم لیکلي دا را سره صرف تغییر کړه نو سبو کې د مور آپشنز ته راشه او دا فاین هول ورډز اونلی د ټیک مارک از ان اون کې ماس چا د ټیک مارک ان کې فاین هول ورډز اونلی دا نو بیا دا غینه پس وګوره ک تاسو ریپلیس آل تراله او دا مو کې کړی زینا نو ګوره دا الیبا جان سره تغییر کنه ال آی دا به جان سره تغییر ریپلیس آل ورډز دا کې کړی زینا نو کو تاسو قتل نو ګوره دغه الفاظ جان سره تغییر کړ او د قنور الفاظ چې کوم دی په خپل ځای باندې تاسو را پاتې دا دا غي پراپر طریقه د موږ سره دا غي یو مقصد دی موږ سره ا دې لار نه تاسو یو په یو کول شي دا د ریپلیس باره کې اوسو خبرې دي چې موږ دې لار نه تشریح کړې ورته کې and I choose that for you نو سبا دا نسو تپوس کی ریپلیسمنٹ څنګه کیږي د لار نه کول شي تاسو یو لفظ تغییروي څنګه هاو فایند کوي څنګه تاسو بالکل فایند کول شي فایند تراشه دي سي نه ایڈوانس فایند زه در کوم چې ډاګ لفظ پکښتا یا واله کنه دادی these are headings نه پیج تا او یو پیج کې رزلټ دا 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 ورته دی یو په یو تخکاری دي سي وګوره دې ځکه وګوره که چرته زف ایڈوانس فایند تر ازمنه دې ځکه تاسو له آپشنز درکې دي وګوره دا فایند یې کنه فایند نیکسټ یو په یو دې نه سرچ کولای شي نه ما ته ټول انتخاب کا مین ډاکومنٹ کراته و دا دې بل دا دې یو قسمه ته وای چې دا ډاک څومره الفاظ دي کنه دا ډاک چې څومره الفاظ دي دا ټول ما ته هایلایټ کراته دا راته هایلایټ کا لکه دا ډاګ لفظ دی نو دا دې ځکه دغه څه هایلایټر والو یو دغه څه هایلایټ کوراته دي سره دا ښکاری کنه تاسو دا خو من ډیر کافي ټایم واخلي زم 13 ته هایلایټ کا نورا بشدي زنا فایند تا سوري زبراشم دې زنه ګره دی ایڈوانسډ فایند تبراشم او دلته ګره ریډینګ هایلایټ آلې کراته سو ګره عمر آسان سونه ایزی طریقې سره ماته هایلایټ کراته او که زه دا هایلایټ ختمول غواړم ایڈوانسډ فایند تبراشم ریډینګ هایلایټ کې بدا هایلایټ آل کلیر هایلایټینګ اوس خو نشته ما سره دا څنګه ختم شو یار وګوره که چرته زه ایڈوانسډ فایند تراشم او دا مې هایلایټ آل مې کو نو دا کلوز کوم نو کرے ماته هایلایټ کو نه هایلایټ را ته ختم کا ریډینګ تراشه خود به ختم جاتی عجیب ہے کلیر هایلایټینګ هم دیږي ٹھیک ده کنه نو چې کله دا کلیر هایلایټینګ باندې کلیک کړئ اتوماتیکلی دا هایلایټینګ تعالی خود به خود ختم کی بس ټول هایلایټینګ ختم کړئ ختمه ده کته دې زنه هایلایټینګ کړي دلته لکه ډاګ هایلایټ ته کدي زنه ډاګ دا هایلایټ شو دا هایلایټ شو دا هایلایټ شو سره دا دې زنه دا ډاګ دا هایلایټ شو دا هایلایټ شو یاد ساته چې چرته کا هایلایټي نو بیا خو د دې ضرورت نشته فایل مینیو تراشي آپشنز تا او دې زنه ګورئ دا ډسپلی تراشه and show highlighted marks and tick mark lyrica and then click on OK button. There we go. These are not malicious. Find a song. So easy. But the last number command چې کوم دی go to دی موږ سره go to کې ډیر زیات کمانډز دي د دې لپاره وتا سو مخ کې راځي یو کمانډ بکاروي نو علي وتا سو go to ترازه لمبي ته د پیج باره کې ویم ګوره موږ ویلو کنه چې یو سو ورقه یوزیشن هغه ته موږ ډاکومنٹ وته ویل کی یو سو ورقه چې یوزیشن کنه هغه ته موږ سی ویل شو ډاکومنٹ وته ویل کی نو ګوره ډاکومنٹ چې کوم دی یاد ساتي ا کلیکشن اف پیجز ته ویل کی ا کلیکشن اف پیجز یو سو ورقه چې یوزیشن هغه ته ډاکومنٹ وي زه ته وایم دا زما فرست پیج دی کنټرول انټر زه دې سیکنډ پیج تر علم دا زما سیکنډ پیج دی کنټرول انټر دا د پیج بریک شارټکټ دی ښا د پیج بریک شارټکټ موږ سره چې کوم دی سره ا کنټرول پلس انټر دی موږ سره یاد ساتئ دا لکه دا ورقه پرېدم او زه سیکنډ پیج تر ازم اوم دې زن راتلی شي
وګوره دا زما فرست پیج دی دا زما سیکنډ پیج دی او دا زما تھرد پیج دی وګوره this is my third page control enter this is my fourth page control enter and this is my fifth page वगैरह वगैरह control enter this is my sixth page etc دا موږ سره پیجز دي ون بای ون دی لارې نه غستې شي تاسو زه ته پیج نمبر فرست تلاړ شه نو ګوډو تراشه دي زینا پیج نمبر 1 تلاړ شه ګوډو اتوماتیکلی تاسو ګوره پیج نمبر 1 ته راوست بیا 2 نمبر پیج تلاړ شه ګوډو 2 نمبر پیج ته راولې 3 نمبر پیج ته راځي ګوډو 3 نمبر پیج ته راشه دي نو ګوره ډیر په اسانه سره تاسو د پیج ته یو په یو د لار نه راتلې شي تاسو یو کین کم نو دا ګوره دا موږ ګوډو د لارې نه کوو په دې کې ګوره ډیر زیات کمانډز دي دا غي د لپاره مخ کې دي چې کمانډز کوي علي به تاسو دې زیات راځي کزه دې فایند تراشن دي زنه ګوډو ته او دا غي نه پس چې کوم دی ګوره د لاین سیکشن کې کار شته بیا وروسته تاسو پیج ډیټ کیو ہے بیا غي ته سیکشن تم تاسو بوزي خو دا غي د لپاره اوس لاین چې کوم دی پیج لیاوټ ته بډم به خامخا راځي دا دا لاین نمبرز اخلي کنټینیوس لاین نمبرز دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 دا څه پیجز دي موږ سره نو ګوره چې ځکه دی هوم ټیب تراشم او دې څنګه ګوره دلته د ګوټو تراشم دې زینا نو ګوره زه ته چې به 10 نمبر لاین تلاړ شه ګوټو دې ما 10 نمبر لاین تر او ګوره زه کم ځای کې ولاړ دي په 10 نمبر لاین باندې ولاړ اټنټیو شیخه زه ته چې نه ما 20 نمبر لاین ته بوزا سو ګوټو دې ما اتوماتیکلی 20 نمبر لاین تر راوي کلیک کوم ځکه چې کرسر تاسو تخکارش 1 نمبر لاین ته ما بوزا سو کلیک 1 and go to چې کله ګوډو ته لاړ شي اتوماتیکلی 1 نمبر لاین تمہارا ودی کړی دی نو د ګوډو د لارې نه تاسو اتوماتیکلی د قب یو ځنه بل ځته ډیر په اسانه سره تلی شي دغه د ګوډو کې چې څونه کمانډز دا غي د لپاره مخ کې ټیپس کې کمانډ کاروي الې په دې ځای تر راځي ادروایز دا به سره کار نه کوي دا کمانډ به تاسو سره کار نه کوي